سورۃ مائده کشمیر کې دا پنځم سورۃ دی په قرآن کې او نزول کې دا ایستلو او 12م سورۃ دی او نازل شوی دی دا پس سورۃ فتح نه او دا بنیادی مسله دعوه د سورۃ کې ورته وایي نو هغه سره په دې سورۃ کې د وضاحت د حلال او د حرام پس د احکامنا چې مخکې ټول احکام ذکر ټول نو ډېر احکام ذکر سورۃ النساء کې چې احکام ذکر شو نو اوس پکې وضاحت د حرام او د حلال پس لا بینه کې څه او دا نزول هم د طرف د الله نه دی او ربط د ما قبل سره سورۃ سره هغه دا دی چې سورۃ النساء کې امور انتظار د خلقو منځ کې چې کوم امور انتظام راځي یا د خلقو د حکومت منځ کې په دې مخکینی سورۃ کې چې نه نساء کې امور انتظار او په دې سورۃ کې ذکر د احکام دی یعنی حلال او حرام دا وخت ذکر کېږي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو او کو پرواله میں بالعقود وعدو باندې الله سره کوم وعده کړی دي محمد مصطفی سره کړی دي یا خپل کوم وعده وکړي نو اے ایمان والو تاسو پرواله کوئ بالعقود وعدو سره وحلت حلال پیشوی لکم ستاسو لپاره بهیمة الانعام دا سریدون کی ساروی نو انعام او سروت وی چاگه پا سلور سیبانه گری دا سریدون سلور سریدون حلال پیشوی ستاسو لپاره دا سریدون کی ساروی الا مگر حلال سری مگر حلال ندی ما هغه څلورستی اے ایمان والو پاکوي پرواله کوي وعدو باندې حلال پیسې دې ستاسو لپاره هغه سریدون کې ساوي مگر حلال ندي هغه ساوي څو والا چې او بل سره شي پتا څه باندې پدې دریم آیات روان دي حرمت علیکم المیتۃ ورکوږي غیر محل سره دې حال کې چې نه تاسو حلالون کې اختیار لرا وانتم حرم حلال تاسو په احرام کې چې کله د حج باندې نیت کوتل شي احرام نو دا حج د پاره اخر کول بیا باندې احکار باندې کوي د وچه کار غیر محل سیده دی حال کې چې نه تاسو حلالون کې کار لروان تم حرم حلال کې تاسو په احرام کې بیشک الله تعالی حکم پیدا وکړ شراده یو کې خلقو آمنو ایمان راوړی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحل شعائر الله تاسو محلالوي علامه د دین د الله تعالی هغه سره لو به ټوکې مکوي او علامه د دین د الله علماء لیکلي دي چې شپږ دي صفا غونډه ده مروه ده بلد ده جمار ده مشعر حرام ده عرفه ده رکن یعنی ده او حتیم ده دا د الله د دین علامه دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو تاسو محلالوي او علامه د دین د الله تعالی د عزتي مکوي ولا الشهر الحرام او نه میاشت د عزت غیبا خیال ساتي ولا الحیا او نه ادیا کوم حاجان باندې
دا قرباني ورته وایي چې حاجیان قرباني کوي نه قرباني ده نه ده دغه دم شکر دی یا دم تمتع دی ځکه په حاجیانو باندې مسافر دي په مسافرانو باندې قرباني نه وي قرباني چې کینو مقیم سره دی کوي هغې ته هدیه وایي ولل هدیه او حلال مګنی هدیه ولل قلائد او نه هغه هدیه چې هغې ته څرمن منمن دولت شي بندل شوي وي یو هدیه داسې ده چې هغې ته څه نه وي مالک ورسره وي بعضې داسې چې د هغې غاړه کې څه چپل مپل وغیره جوړي دا یو علامه وي چې دا د الله د دین دپاره منلی شوی څاروی دی نو څوک به ورته تعرض نه کوي قلائد ولا آمین البیت الحرام او تاسو مه حلالوئ هغه کسان چې هغه قصد کوونکي وي د بیت الحرام روان دي نو په لاره کې ورته تاسو کینئ شوکې کوئ هغه به نه شو کوئ مه حلالوئ تاسو هغه قصد کوونکي د بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم هغې طلب کوي مهرباني د طرف د خپل نه ورضوانه او رضامندي د الله تعالی نه طلب کوي اذا حللتم او چې کله تاسو بیا حلال شي احرام نه ختم شي خبره حج احکام شرط ورسي هغه وخت چې حلال شي تاسو نه پستادو بیا ښکار کوئ هم جب نه دی خو جایز دی ښکار کوئ مانه پوښتنه شوه ولا یجرمنکم او تیز دی لکې تاسو لره شنآن قوم بغض د هغه قوم ان صدوکم چې هغې منې کړي وی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه منې کړي وی ان تعتدو چې تاسو تجاوز وکئ کله چې نبي علیه السلام عمرې ته راته څوارلس سوه کسان ورسره نو دې مشرکینو بند کړه حدیبیه کې دا نه برات څه اوږده وه دې واپس لاړه صلح یې وکړه اوس بیا چې راځي نو خو دیو مشري ده دیو له خدای طاقت ورکړو بیت الله رات شوی دی نو الله دې ته وایي چې تاسو د تېرې دښمنۍ بدل اوس نه اخلئ پرېږدئ هغه تېره شوې ده ولا یجرمنکم او تیز دی لکې تاسو لره بغض د هغه قوم سره چې تاسو یې منې کړي وی د مسجد حرام نه په څه دی تاسو تیز نه کړي ان تعتدو چې تاسو تجاوز وکړئ زیاتې وغې سره وتعاونو یو بل سره امداد کوئ تاسو البر په نیکۍ باندې والتقوا په پرهیزګارۍ باندې ولا تعاونو یو بل سره مدد مه کوئ علی الاسم په ګناه والعدوان او په ظلم او تجاوز واتقوا الله ویریږئ د الله نه بېشک الله تعالی سخت حق واله دی هغه چې ممنوع به تاسو ته وروستو راشي چې که څلورو خپواله دي منع دي نه دا درېیم آیات دی حرمت حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې المیتة مرداره د مردارې خوراک دا حرام دی څاروی دی څلور خپی دی خو مړ دی ذبح شوی نه دی حرام کړی شوي دي په تاسو باندې مرداره والدمه او وینه بهیدونکي ولحم خنزیر او غوښه د خنزیر ګټ دی څلور خپی دی خو غوښې ځکه ویله هر یو شی د حرام دی ویښته یې هم حرام دی په معمولي ویښته باندې پیدا کېدل هم حرام دی لیکن دا غوښه پکې هغه معظم شی دی حرام کړی شوی دی په تاسو غوښه خنزیر وما او حرام دی تاسو باندې قصه اوهل چې اواز اوچت کړی شي په هغه باندې لغیر الله د غیر الله دپاره اواز اوچت کړی شي نو مطلب دا شو چې د غیر الله په نوم باندې منښت وشوه دا سپی یا دا غویو یا دا د فلاني بابا په نوم شو څنګه اوسني مسلمانان خو داسې وایي دا هغه وخت هغې خو به د بوت په نامه باندې کوو چې کوم بوتان یو همونږ یو د نیکانو صالحانو په نوم کړو نو دی باندې اواز اوچت شو د غیر الله لپاره محققین حضرات وایي دا غوایي دی او کسار یې پرې باندې د غیر الله نوم چې اوچت شو نه دی پلیت شو مردار شو اوس دی که کله لالی او زر کله ته دا چړې باندې بسم الله ووایي خو دی نه حلالېږي ځکه غیر الله نوم چې اوچت شوی دی دی داسې ګرځېدل لکه سپی او خنزیر سپی او خنزیر په بسم الله خو نه حلېږي بعضې کمزوري کسان پکې د ضبط وقیه دی خو کمزورې ده
وما او حرام کړی شوی دی هغه شی چې اوچت کړی شي غیر الله دپاره په هغه باندې نوم والمنخنقة هغه څاروی حرام دی چې هغه د مرۍ نه خفه کړی شي او زندې ورته واچي او په هغه زندې باندې هغه نڅا وځي منخنقه ورته وایي او حرام کړی شوی دی الموقوذة ټکولی شوی په کاڼې باندې وای 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 او هغه زخمي نه شي دغسې مړ شي والمتردیة هغه څاروی چې هغه راورغلي د غر نه او مړ شي والنطیحة په ښکر باندې والی شوی یو څاروی بل په ښکر باندې ووهي او مړ شي دا ټول محرمات دي حرام دي وما کل السبوع او هغه چې وی خوري درنده شرم اختیام له وکړي لیوی وخوري او څه پاتې شي دا حرام دی ما چې خوړلی وي درنده الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړئ اختیاري ذبح ته ورسئ که دا ټکولی شوی څاروی دی که دا په کاڼې والی شوی دی که دا په ښکر که دا رغښتی دی او که دا ځناور رانیولی دی خو تاسو ورته ورورسېدئ په داسې وخت چې پته کې ساه وه او تاسو په اختیاري ذبح سره الله اکبر پرې او چالان پرې راکړو دا بیا حلال دا بیا حلال وبا اکل السبع هغه چې خوري درنده مگر حرام نه دی هغه څاروی په دې ټولو کې چې مخکې تېر کړو زکیتم تاسو په بسم الله وایو حلالې کوئ وما او هغه څه حرام دی ذبح چې هغه حلال کړی شي علی النصب په نصب باندې بګانو باندې بیت الله نه بار کاڼي او هغه کاڼي دی ودرولي وو او هغې ته به دوی عبادت کولو نو په هغې به څاروی حلال کو غوښه به پرې خوړه کړله تبرک لپاره نو هغه څاروی حرام دی چې حلال کړی شي علی النصب په دغه تیږو باندې وان تستقسمو او تقسیم کول ستاسو حرام دی بالازلام په غشو سره دا هم یو طریقه وه درې غشو په یو باندې به لیکلي وو امرني ربي او په بل باندې لیکلي وو نهاني ربي او بل باندې حساب نو دا خانه به یې واچوو نو چې کومه غشه به راووته چې امرني ربي نو کوم کار دپاره به چې ده اراده کړې نو هغه کار به یې کاوه خدای امر کړی دی چې کوه او که هغه به راووته چې په هغې باندې مې لیکلي چې نه ما نه به کوې هغه کار به یې نه کوو هر څه کارونه چې وو زه خو تفصیل نه کوم تفصیل خو ډېر دی او هغه درېیم چې و چې په هغې به هېڅ نه ولیکي نو هغه بیا دوباره چې کوم دی وغورځوو چېرې اوس پسې راوځي که نه راوځي نو وما حرام دی هغه چې ذبح چې هغه حلال کړی شي علی النصب په دغه بوتانو باندې د بیت الله نه خوښه او تقسیم کول ستاسو باندې بالازلام په دې خلکو سره ذلکم دا ټول څه چې ذکر شو ویم تاسو ته فسق دا حرام دی صاحبه او دا روان آیاتو د جمعې ورځ وه او بیا د عرفې ورځ وه او د مازدیګر نه وروستو حجة الوداع چې وایي نهم کال د هجرت باندې نبي علیه السلام دغه حج کړی دی همدغه یو حج و نو دا آیات راغی او دا یو یهودي ویلو عمر فاروق ته چې که دا ورځ زمونږ را نصیبه شوي وی دې نه به مونږ اختر جوړ کړی نو عمر فاروق وایي تا به یو اختر کولو او مونږ دپاره خدای پاک دا دوه اخترې کړي نو دا آیات راغی الیوم نن ورځ کې یئس الذین کفروا نا امید شو هغه کسان چې کفر کوي من دینکم ستاسو د دین نه د کفارو زړه کې دا خبره وه چې نن دی که سړی دا خلک به بېرته موږ سره ملګري شي او د پلار نیکه دین ته به راوګرځي او نن ورځې ته چې خبره راورسېدله نو د دنیا ټول کافر د دې نه ناامیده چې تاسو به د هغې سره بیا ملګري شئ د نن ورځ کې ناامیده شو هغه کسان چې کافران دي ستاسو د دین نه فلا تخشوهم نو تاسو مه یېرېږئ د هغې نه واخشون او ویریږئ زما نه الیوم نن ورځ کې اکملت لکم ما مکمل کړ ستاسو دپاره دینکم ستاسو دین او دې نه ډېر لږ وخت پس نبي اسلام بیا تللی دی واتممتو او ما تمام کړ علیکم په تاسو باندې نعمتي نعمتونه خپل په فتح د مکې سره چې مکه مې درته فتح کړه تاسو ورننوتئ
واتممت علیکم ما تمام پورا مکو پتاسو نعمتون خپل ظاهری باطنی او تاسو په امن کې یې همیشه لپاره غالب وي ورضیت لكم اسلام او خوښ مې تاسو لپاره د اسلام دین قانون تاسو قانون د ژوندۍ چې تاسو په کوم قانون دون تیروي نه الله وي ما خوښ د اسلام لیکن کاش څونه مخلوق په اسلام په دنیا کې زه ودا وایم چې هر څلورم انسان په دنیا کې مسلمان دی او دا نور غیر مسلم قومونه دي نه بدري دي نو تاسو فکر وکړئ چې په دونه مخلوق کې چې هر څلورم مسلمان دی او د دې بې شماره براهې او ملکونه دي سدي لیکن نن سبا مسلمان ټکي چې چرته راځي نه غلام دی مسلمان چې پوره مسلمانۍ پاتې نشو او ټول کاروبار د کافرو لپاره کوي چې کافرانو کومه ګټه ده هغې پسې منډې وایي هغې خپل اعلی کار ګرځولي دي او خدای پاک وایي چې دا اسلام ګوره ستاسو خپل قانون وګرځوئ هېڅ هم نشته دا ټول به ستاسو تابع شي نن ورځ کې ما کامل کړ ستاسو لپاره ستاسو دین ختم شوه خبره او ما پوره کړه په تاسو باندې په فتح د مکې سره پوره مې کړه په تاسو خپل نعمتونه او رضیت لکم الاسلام ما خوښ کړه غوره مې کړه ستاسو لپاره د اسلام دین قانون دا چلوئ فمن اضطر فی مخمصة هغه څوک چې محتاج شي په لوږه کې دښته کې ګیر شو مسلې بار چرته تللی دی وږی شو نو هغه څوک چې محتاج دی شو په لوږه کې غیر متجانف لاسم چې نه دا میلان کوونکی مینه کوونکی دی د ګناه طرف ته د مینې په وجه باندې نه خوري فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخښونکی او رحم کوونکی دی د دې وخت کې دا څه مقدارې چې دي د دې نه په دونه اندازه خوړی شي چې د ده دا روح دې بچ پاتې شي او دا آبادۍ ته اوس هغه څوک چې محتاج دی شو په لوږه کې غیر متجانف چې نه یې مایل کېدونکی ګناه ته نه بېشک الله تعالی بخښونکی دی او رحم کوونکی یسألونک ماذا احل لهم تپوس کې دي ستانه چې څه شی حلال کړی شوی دی دې دپاره قل ته ورته وایه ته ورته وایه احل لکم الطیبات حلال کړی شوی دی تاسو لپاره پاکیزه طعامونه وما او حلال کړی شوی دی تاسو لپاره ښکار د هغه ښکار کوونکي وما علمتم من الجوارح او ښکار د هغه څه چې ته تعلیم ورکړی هغې ته من الجوارح د ښکار کوونکو نه او ښکار کوونکي سپی وغیره مکلبین دې حال کې چې هغه ورته کېدونکی وي او په څاروي باندې ورکړی دی سپی دی هغه بل حیوان دی که بل شی دی خو دله تاسو تعلیم ورکړ او هغه په هغې باندې پوه شو تعلیم د هغه دا دی څلور شروط دي پکې سپی ښکاري چې ته یې ورخوښوې په ښکار پسې او هغه پسې منډه کوي ستا هغه خوشي کول هغه مني او چې کله ته منې کوې چې مه ورځه هغه نه ورځي منع کېږي دا دوه شرط ستا خوشي کول مني او ستا منې کول مني او بیا چې کله ښکار وکړي نو هغه ته نه خي خوري نه هم ستا دپاره یې څه او څلورمه خبره پکې دا ده چې ورخوشي کولو وخت بسم الله ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو ورخوشی دی کې دا څلور مسایل دي نو دې تپوس کوي ستانه ماذا احل چې څه شی حلال کړی شوی دی دې دپاره ورته ووایه چې حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره پاک رزق او ښکار د هغه څه چې تاسو تعلیم ورکړی وي من الجوارح د هغه ځناورو ښکار کوونکو نه مکلبین چې هغه ورخوشي کړی شوي وي په دغه پسې ښکار پسې تعلمونهن چې تاسو پویه ورکړې وي هغې ته مما د هغه پوی نه علمکم الله چې ښودلې تاسو ته الله نو فکلو ترې خورئ مما د هغه حیوان نه امسکنا علیکم چې هغې وساتي په تاسو باندې ښکار وکړي خو په خپله نه خورئ واذکروا اسم الله علیه
او یادوي تاسو نوم د الله تعالی په دغه ښکار باندې چې کله ورپسې کوي بسم الله الرحمن الرحیم وایي ورپسې کوي واتقوا الله ویریږئ د الله نه بېشکه الله تعالی سریع الحساب جلد حساب والا دی او جی ښکار همدغې کوي یو ذبحه اضطراري ده علاله اضطراري ضرورتمند ده ضرورت خو دی یو ذبحه اختیاري ذبحه اختیاري خو دا ده چې موږ او تاسو یې کوو چې حرکت یې وکړو حیوان باندې بسم الله وایي یو دا ذبحه اضطراري ضرورت په بنا کې دا چې سپی تا ساتلی دی یا د باز ښکار دپاره ساتلی دی نو چې کله دا ورپسې کوې په هغه وخت خوشي کولو کې ور بسم الله ووایي دا وخت ور بسم الله ووایي او دا به دي دا سپی به روان وي ښکار به مخکې دی ورپسې منډې به وي ډېر وخت به پکې تېرېږي بیا چې کوم ځای کې د اورو ساو ښکار یې منې کړه او راویې نو نه مړی ته چې ورځې نو ښکار مړ دی ستا پکې نشته خو سپی ورته ناست دی او ستا دپاره ساتلی دی خپل یې نه خوري مړی که خو ورته ناست دی دغه حلال دی دا ذبحه حلاله اوسه ستا سره مخکې بسم الله چې تا کله سپی ورپسې کوه تا بسم الله وویل او چې خوراک یې وکړه بیا مردار دی ځکه د بیا د ځان دپاره ساتلی دی دې دپاره ما څلور شروط وویله چې دا ذبحه چې کومه ده نو دې کې دا سپی باندې چې څه کوي سپی به ووایي دې کې څلور خبرې دي چې دا سپی تاسو تعلیم هم ورته پوره ورکړي نو د هغه د تعلیم ښه دا ده چې پوره هغه استاد کوي چې کله یې ته ورپسې کوې نو هغه ستا خبره مني ورمنډه کوي او چې کله یې ته منې کوې چې مه ورځه نو هغه ستا خبره اوري او په ځای ودرېږي نه ورځي او درېیم خبره دا چې کله دغه حیوان هغه ونیو او مړ یې کړه نو خوراک یې نه کوي او ته ناست دی خو تا دپاره یې ساتي او څلورم خبره دا ده چې ته به په خوشي کولو کې بسم الله وایي نو په دې طریقو سره به دی حلال شي دا څلور طریقې دي دې دپاره او بیا چې کوم وخت ستا پکې او ته یې ورسې او ته ورته او خود یې راکړي بیا تا باندې خپله ده چې بسم الله اختیاري او بسم الله وکړي او چاړه وکړي بیا راکاږي بیا په هغه مخکیني نیولو سره نه حلالېږي چې تا پکې وي خو بیا به احتیاط پکې نو فکلو خورئ تاسو به هغه ښکار نه چې دې سپو ساتلی وي علیکم تاسو باندې یادوي نوم د الله په هغې باندې خوشي کولو وخت کې ویرېږئ د الله تعالی نه بېشکه الله جل حساب والا دی الیوم احل لکم الطیبات نن ورځ کې هر پیسې ستاسو لپاره پاکیزه طعامونه وطعام الذین او طعام د هغه خلقو حلال شو ستاسو لپاره کول کتاب جوړ کړی شوی دی هغې ته کتاب دا اهل کتاب چې دي یو قسم دی هغې ته عیسایان وایي چې دا انګریزان دي او بل خوا یهود دي چې دا اوس ورته اسرائیل وایي دا کوم ظلم یې چې دا شپېته کاله په مسلمانانو شروع کړی دی دا یهودیان د دې یهودو او د دې عیسایانو اگر که موږ او تاسو یې پېژنو چې دا مشرکین دي سم خلک نه دي خو په دې کتاب ثابته کړو که هغې حلاله کړې ده ته یې مېلمه شو چرګې درته حلال کړو ګرې درته حلال کړو دا بلکل تا درته حلال دی خورې او که هغې په تا مېلمانه شو ته له دغسې ذبحه کوې نو هغې دپاره حلال دی نو الیوم نن ورځ چې وحل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره پاک صافو رزق وطعام الذین او طعام نقل مراد ذبحه ده طعام د هغه کسانو چې وکړی شوي د هغې ته کتاب حل لکم دا حلال دي ستاسو دپاره وطعام ستاسو چې تاسو چرګ او ګډ حلال کړئ وطعام ستاسو حل لهم حلال د هغې دپاره والمحسنات من المؤمنات او هغه پاک دامنې زنانه چې هغه د مؤمنینو وي مؤمنانې وي والمحسنات او هغه پاک منې زنانه من الذین د هغه کسانو نه
اوتل کتاب چرته شوی دی هغې ته کتاب چې هغه یهود نصارا دی من قبلکم شوی دی هغې ته کتاب مخکې ستاسو نه دا حلال دی تاسو دپاره خو اذا آتیتموهن هغه وخت چې ورکوئ تاسو دې ته اجورهن مهرونه د هغې نو حره مسلمانه حره لکه څنګه خور لور دا حلال خو نکاح باندې مهر به ورکوې او یهودیه ده اگر چې هغه یهودیه خو موږ وایي چې کافر ده خو قرآن نکاح ورته ستا ځای نه نه اسلام نه راوړه خپل مذهب باندې ده خپل مذهب ده خو ستا ورته نکاح جایز کسایګنه ده خپل مذهب ده انګریزه ده ستا ورته نکاح جائز ده او چېرې مهر وله به ورکوې والمحصنات پاک دامنې ښځې د مؤمنانو نه لکه څنګه ستاسو خویندې والمحصنات هغه پاک دامنې ناکارینۍ پاک دامنې ښځې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب ستاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی چې هغه یا نصرانیه ده مؤمنانو د هغې باندې جایز خو نه دی د مؤمنانو مسلمانانو دا به نه ورکوي هغې نه کول شو خپل به نه ورکوي من قبلکم هغې ته کتاب میلاو دی خو کله دا جواز دی هغه وخت چې ورکوئ تاسو هغې ته مهرونه د هغې محسنین دې حال کې چې تاسو پاکي کوونکي یئ ځان پاک کوونکي یئ چې پاک شئ د زنا غیر مسرفین نه زنا کوونکي اته نه پیسې ورکوئ او لین دین کوئ نو په پیسو خو نه لګي ولا متخذي دې حال کې چې نه یې هغې نیونکي اخدان پټو یارانو دوستانو لره دا کار پکې نه ومن یکفر او هغه چا چې کفر وکړو بالایمان په ایمان باندې نه ایمان څه دی شهادت د الله اله الا الله دا کلمه توحید ایمان دی چا چې کفر وکړو په دا کلمه توحید فقد حبط تحقیق سره باطل شو ختم شو عمل دا ټول وهو بدغه کس پاکه من الخاسرین د تاوانیانو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم اوقت پاسه تاسو الى الصلاة ایمان دتا او تاسو بیا ودسئ نو فاصلوا وجوهکم وینځئ تاسو مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الى المرافق څنګلو پورې او څنګل به ورته وینځئ څنګل پکې داخله وان سب مسا کوي بیرو چې کوم په خپل سرونو څلورو مې سر مسا ورزه مسا کوي تاسو په سرونو خپل و ارجو لكم وینځئ تاسو په خپل الى الكعبين ګټو پورې دا یو خپل پاګه ټیکټې چې دي دا ګټې به مور پرېږدي دا په عورت کې دا ګټو پورې صاحبہ او ان کنتم کثیره تاسو جنوبان په جنابت کې نفتحرو ځان خپای ولاندې او چې یو ځای په کې وځ پاتې نشي ولې انزل پکې فرض دی د پوزې انزل په غسل کې فرض دی رنګ باندې زبان دی او دا څه به ویني چې څه پکې پاتې دي غلغله خو خیر دې لپاره چې نه خدای شي ګورته وګورئ کنه غلغله نه یو پډه خپل باندې ګواخلې تا ولا تاو چې وګ نو بس ٹھیک ده وین کنتم مرضا او کچاسه تاسو بیماران او بدر لا پدې او علا سفر یا په سفر کې وبنه پیدا کیږي او جاء احد منکم یا کې استادو من الغائب دغت او دسماتنا او لا مسلم النساء یا یو ځای شي تاسو زنان او سرا ابنشتا فلم تجدو تاسو نمو مای ما انو بولرا یا ممای خو تاسو لپاره بدی دی نه استعمالو تو پتا یا ممو بیا تیمم کوي اذن طیبا هغه خور پاک باندې پاکلو ته باندې او تیمم وکا دو گزاره بو یو گزار چې ورکه نو مخ باندې برابر او بل گزار چې ورکه نو هغه دواړه مټي دواړه مټ باندې پاتې دې کې سپې وغیرہ رفعت معافره هغه ته نشته
دا اوس تاسو څه باندې لګا په دیوال باندې کېږي اخته دیوال په دیوال باندې کېږي خدا څخه دیوال چې هغه باندې تپا کې نه تکلیف سټې پورې نه خوري پاک دیوال نه ولې نه کېږي ایسه باندې کېږي خاور دې نه یو کېږي ته او صادر باندې دې کېږي خاور دې نه یو نو دا څنګه چې تر جنس سره زمکه نه په دې باندې کېږي هغه شی باندې کېږي چې ولې کېږي سره سره اوس پینځه ا دې نور باندې کېږي ټول خالي پته مو موتی نوم کوي تاسو په خوره پاکه تمسحوا مسك ويكم مخون خلو وأيديكم ولا سنقول منه ددغا تيمم ما يريد الله إرادة كي الله تعالى ليجعل أغرض عليكم فتاسبان من حرج تكليف الله مقصد نده ولكن يريد لكن إرادة كي الله تعالى يطهركم كفاك الله تعالى وليتم دير فارج فور الله نعمته نعمة نقل عليكم فتاسو لعلكم دير فارج يحسنا تاسو تشكرون شكر وباسي تقول بلكم دا تيمون هوكو او جيب درسو جبيارا قد جابك وديفي لكن مثال فتوى بين تيمون موالد او هو لعمل داني يجيب شرافات تتابع تيمون ما تجابك او دا خانا خدوم او دا سمسالي جابك المسائل واذكروا يا كتاسو نعمة الله نعمة الله تعالى عليكم تكري بقضاء فتاسو بانده ومساقه او يا كتاسو وعدد الله الذي اغواد واسحكم في مضبوطيا كري وتاثر به فاغواد بانده اذ قلتم اغوات شوية لتاسو وعدد اغوات شوية لتاسو سمعنا من غواه الاستحقام واتانا منم غستا حكمنا واتقوا الله ويرهي خدينا ان الله بشك الله تعالى عليم قدير خوندان دسن وباندې بار وسکه سینه کې څه شي نه کوي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو كونوا تاسو شيء قوامين مضبوط ولاد لله الله رضا لپاره شهداء گواہی کوونکی بالقسط انصاف سرا ولا يجرمنكم او تیز دلتا سرا شنآن قومنا بغض داغ قوم کہ تاثر مخی بغض کرے دے تیز دل نکی تاثر اغا بغض او دشمنی دا قوم پس دی تاثر تیز نکی علا اللہ تعدلو فدی خبر جتاسو عدل انصاف نکوے اعدلو انصاف کوئے تاسو وهو دا انصاف اقرب الجاد نزدیده للتقوى دفرد فرزگاری واتقوا الله ويرغي ذا اللهنا ان الله بشك الله تعالى خبير خبردار دے بما پاوتبان دے تعملون چکوے تاسو بشارت والسیر اللہ ورقی مومنانو کا وعد الله الذين آمنوا وعد کرد اللہ تعالی دا اواتسان سرا چی ایمان روڑ دے وعملوا الصالحات کئی نیک کارونا نیک اعمال کئی دے ایمان سرا لهم مغفرتون شتد دیو دا پارا بخشش دا طرف دا اللہ تعالی نا و اجر عظیم و ثواب لی والذین دا یرا تقویب آغا تکان کفرو چاہی کفر کئی وکذبو او نسبت روحو پی بی آیاتنا زنگ آیاتنا تا قرآن تا دروغ وی آیاتنا تا دروغ وی اولائک دا کسان اصحاب الجحیم چیدن کے دا جہنم دی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو یاد کہتا تو نعمت اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی یاد کہی علیکم تکلیری پتا سنگے اذ هم قوم اغا وقت خاصو کیو قوم ان یکتو چراؤک دکی الیکم تاسقا خیبهم لا سنقل جنگ اصول نورستو یو مسئلہ کی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام لاړ اهل کتاب ته بنو نذیر یهود ما غیر په ادب سره کېنولو چې تاسو دې سوري کې کېنئ او هغه سورې سوچ یې تاسو ادي برو خطر نه ګران دی او پالو کتاب په نبی علیہ السلام راواچو بس ریزه به ختم بشي
مونږ به ترې خلاص الله تعالی وایي ای مسلمانانو یاد کړئ تاسو نعمت د الله چې کړی دی په تاسو باندې هغه وخت دی چې تاسو ته یو چې راوږده کېږي تاسو ته لاسونه خپل په کف الله تعالی باندې خپل لاسونه لري په کف ایدیو نو باندې منې کو لاسونه لري الله تعالی تاسو نه خدای بچ کړئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او خاص الله باندې مناسب دي چې توکل دي کوي مؤمنان توکل دي کوي مؤمنان دا ورته یودو هغه وعده ماتول یادې شپاړس وعده ماتې کړې او چې کله فرعون غرق شو او بني اسرائیل خلاص مصر ته راغلل دې ته دا حکم راغی د خدای طرف نه چې تاسو لاړ شئ اریحا ته دا د شام علاقه ده او دغه ما تاسو لپاره مقرر کړې ده او هلته چې کوم خلک دي هغې ته جهاد وکړئ هغې ختم او دلته اوسئ په آرام باندې نو دې ته دا هدایت وشو بني اسرائیل 12 قومونه د یعقوب علیه السلام 12 زامن او د هر زوی چې لاندې بچي پیدا شوي نو هغه ځان ته یو قوم دا 12 قومونو موسی علیه السلام ته دا هدایت وکړی شو چې هر قوم کې به ته یو مشر ونسي په دې باندې چې هغه خپل قوم خیال ساتي تا ته به چې کوم دی نو هغه راپورټ پیش کوي تا ته به اسانه نو دا 12 مشران ونیولې شو د دې قوم نه خو هغه مشرانو نه وعده واخیستل شوله چې تاسو به لاړ شئ مشران د دغه قوم جاج به واخلئ چې اریحا کې دا څنګه خلک په څه طریقه ورسره موږ جهاد کولی خو یاره بېرته چې راشئ نو حل به نه وایه خپلو قومونو ته به د هغې نه وایه او د هغې خبره به نه ښکاره کوئ دا وعده ترې نه واخیسته دې کې چې دا کسان لاړو او هلته یې وکتله نو هغه خو عمالو هغه جوابیری چې ورته ویل مضبوط خلک ټولې بلاګانو تندرست دی مضبوط نو دې ویلې د دې خلکو سره خو مونږ هغه نه شو کولی مقابله نه شو کولی واپس چې واپس شو نو دې لسو کسانو مشران خپل قوم ته کیسې وې خپل خاندان یې خبر کړ 2 کسان پکې وو چې یو کالب ابن یوحنا نام یې او بل یوشع ابن نون دا یوشع علیه السلام وروسته زیاده موسی علیه السلام پیغمبر شوی دې 2 خبره وکړه نو چې راله دا خبره داسې تاله شوله الله تعالی دا هغې وایي ولقد اخذ الله یقینا اخیستې وه الله تعالی میثاق بني اسرائیل مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه وبعث او موږ مقرر کړ منهم د بني اسرائیلونه 12 نقیبا 12 مشران خپل قوم باندې وقال له الله تعالی ویل انی معکما چې بېشکه زه ستاسو سره یم نصرت او اعانت به تاسو سره کومه ستاسو سره یم لئن اقمتم الصلاة کچره تاسو پورا په وخت باندې قائم کومونه نو اول د کامیابی د مسلمان کلمې خدای مونږ الله اکبر کوم مسلمانان هغه مونږ په مونږ باندې بیګار دي په دا څنګه یو چې والله زستاسو سره الله تعالی ویل چې بهشکه زه ستاسو سره په ملګرتیا کې اعانت کوم غلبه در کوم خدا شرط دی لئن اقمتم الصلاة کچره تاسو پورا په وخت باندې قائم کومونه وآتیتم الزکاة ورنکو زکاة دا کوم وګره تاوان دی
خلک چې ورته نو تاوان یې دا موږ ټول کار وآمنتم او دریم ته کېدا د چې تاسو ایمان اورو د رسول الله په پیغمبرانو وعزرتموه او تاسو عزت وکړه د پیغمبرانو نصرت امر سره وکړو دا ماشونه دي زما و تاسو سره امتحان کوي شامل حال به واقرضتم الله او قرض ورکتاسو الله لا قرضا حسنا قرض کوله یعنی دا جهاد مال ولګو لو كفرن فما خبزوري جمعنكم تاسنا آتكم مناون تاسو ولا ادخلنكم فما خبز دننكم تاسو لجنات ذات باغون تجري جبيجي با ذات الانهار لاندې وونه داغه نهرونه نو عربو ته وګونه دي کنه او د پټي میدان کې دا څونه لوی نعمت ذکر کړي چې دیږي با لاندې دونه هغه جنت نه ورونه تاسو نه ورته پکې پارا هغه چې کفر وکړو وعده ما تکلا احکام دې ته ونه رسول چې کفر وکړو بعد څه پسې ان کوم تاسو نه فقد ضل یقینا هغه گمراه شو خطا کړه سوا السبيل سمره فبما نقضهم پس په سبب د ما تولو د سره میثاق او موعده خپل لرا لعناهم من لعنت او په دې باندې خپل رحمت نن لري است وجعلنا وګرځول منګه قلوبهم ذنوب قاسيه سخت ايش شينا بیانې يحرفون الكلمه چې بدلول غدي او احکام د الله تعالی تورات کې کوم احکام دي راغلي اين بولاو ته کوم راغلي دې تورات ولو هغه د خدای حکم بدلاو او هغه ځای باندې به بل خبره خپل ولي کړه يحرفون دې بچکم څکول بدلول غدي احکام د الله تعالی خپل ځاینا ونسو او يرکړي حزن یولو یحسا مما دعا غسنا ذکروا به دې ته نسبت کړی شوی فن ورکړی شوی دې ته پاره سره خبر څه خو دې ولا تزالوا تطلعوا او همیشه به صبرېږي اے پیغمبر علیہ السلام ولا تزالوا تطلعوا همیشه به صبرېږي پیغمبر علی خائنة منهم فخیانت دار باندې د دینه اوځینو خیانت پتا کوي الا قليلا منهم مگر ډېر کم کسان دینه فاعفوا تعفوا عنهم دینه واسمختنا واړه دغه وکلا په جهاد حکم تاسو نه دی شوی وګورئ ورته یا خرج راغی دی ان الله بشک الله يحب المحسنين محبت کوي د نیکی کوونکو سره څه نه کار نه جوړ شه ومن الذين قالوا إنا نصارى او هذا هغه کسانونه چې وایي چې موږ عیسایان نصارای او دې خپل کې بیا پټای ګرځېدلې وي نستوریا او یعقوبیا او مالکیا دا انصار څو د شیطانانو نه کول بعض دا کسان چې وایي دې موږ سې نصارا عیسایان یو اخذنا میثاقهم موږ اغسطه و مضبوط وعده دا وینا فنسون غیم یرکړه حل یولی حسن ما دا آغا سنه ذکرو ذی دې ته په نصیحت کړی شوی فاغرینا موږ وګورځول په باندې دې کې دښمنی دا اهل کتاب دیو بل سخت دښمنان دي يهود او عیسی ربل خپل نه انتهایی دښمنی ده تر قیامت خدای سره او دونه حوصله پکښتا چې مسلمان ته دی یو کې او مسلمان په سینه کې دونه حوصله نشته یو شان اسلام په سینه کې راځي چې موږ یو او د کفارو مقابله ومن الذين وبدعت سامنا چاوي موږ عیسایان موږ استو مضبوط ولا داغینا نو يرک لاغین فریق او داغی ولو یحساب دا هغه سند صاحب نصیحت کوي چې وایي تبای سره موږ وګورو په مانده دي کې دښمنی والبغضاء او کینه
الى يوم القيامه تر القيامت پورې وسوف ينبئهم الله زرد خبر بور کی ته الله تعالی بما پاس باندې کان یصنعون چې دې دنیا کې کوي د اسلام خلاف ربل هغه خبر ورکړي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب دا ترغیب ورکړي اهل کتاب ته او سره د صداقت رسول او د قران نه چې پیغمبر علیه السلام په سنت صداقت چلیږي قران څنګه رښتینی کتاب دی تاسو څه کوئ اے اهل کتاب د جوابم فتحسر راغی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمانګه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی یبین لكم چې هغه بیان واضح کوي تاسو لپاره کثیر مما ډېر د هغه مسائلنا کنتم تخفون چې تاسو په پټولو من الکتاب دغه کتاب خپلنا تاسو په کتاب کې محمد علیه السلام نوم شته دغه صفات شته دغه زیاده عزت شته دا ټول صفات هغه مذکور دي او تاسو بالکل پټوي او د پیغمبر د تخکار کوي بیانې الله تعالی تاسو ته ډېر دا وسنه کنتم تخفون چې تاسو په پټولو دغه کتاب او تورات نه ويعفو او مخړ پیغمبر علیه السلام ان کثیر ډېر خبرونه چې هغه نخکار کوي قد جاءكم فتسرع تاسو ته من الله يتوجه الله نورنا رنا محمد عليه السلام او اسلام به تفسیر لازم وي او راغه تاسو ته کتاب موجود نه کتاب واضح دا کتاب واضح يهدي به الله چې راهنمایي کوي دې کتاب سره الله تعالی من اتبع او چاته چې هغه تابعداري کوي تابعداري کوي رضوان او رضا د خدای نو يهدي راهنمایي کوي په دې کتاب سره الله هغه چاته چې هغه تابعداري کوي د رضا د الله کوم خیر راهنمایي وته کوي سبحان السلام اغلا رو سلامتی آتا دین کرا دے دے ويخرجهم وباسي الله تعالی دا خلق من الظلمات تتیارو د کفر او د شرک د بدعات او د رسومات او د رواجونو روکا یخرج غیرتا تیارونا الى النور رنا د ایمان ته باذن په حکم خپل سره ویا د ایمان او هدایت ته دیتا رهنمای کې الله ریتا الى صراط مستقیم طرف دا غلار سمتا لقد كفر الذين قالوا تاخير سرا تاخير شوی ته هغه کسان قالوا جاري وای ان لا بشک خدای ته هو المسيح ابن مريم بس هغه مسیح زید مریم تک خدای دی ځکه چې مړي یم کوي او شخص مرزونه روغي او په پټو رسونه باندې په خېټه کې هغه تاسو کور کې تاسو په ټول نه کارنامې دي یقینا کافر دي کافر هغه کسان چې وایي به څنګه الله چې دی هغه مسیح زید مریم قل تورته وایي اے پیغمبر فمن یملکو سوق مالک شي قدرت چا دی سوق مالک شي من الله تطرف الله نشيئا دی او ذره ان اراده اراده او خدای پاک ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاک کړه مسیح زید مریم و امه او هلاک مور باغ مستوغ دا څه چې اخلاص کی ومن او هلاك الله تعالی ټول هغه څو په الارض کې جميعا ټول پټولا څوک د خلاصیشنا ولله خاص الله تعالی با چې دا اسمانو والارض د بل چا کې نه ترخیږي خاص الله تعالی با چې دا اسمانو د زمکه او ما با چې دا هغه څو بین او ما چې څنګه د زمکه او اسمانو کې سیوا علي ستوري تاسو وینئ او دا کفار کې دا چړې او دا اړې کې بار جوړې کړې دا اسمان کې نه دي دا ستاره ټول دا اسمان دا اسمان او دغه په میان کې دا دنیا د چکر په قائم کړي خاص الله تعالی د بادشاہي د اسمان او دغه کې او دا غصه بادشاہي چې په میان دغه کې دا اسمانونه کې يخلق پیدا کوي الله تعالی تصرف بل نشي کولای پیدا کوي الله تعالی ما هو ته شاکر رضایش او الله تعالی پاک شي باندې قادر دی الله پاک شي باندې چې وي غوړي نو قادر دی وقالت اليهود ويهوديانا دا نبی اسلام مجلس کې وځي شو نجران ولا راغلي
تاسو ته پکې راغلي مړیا موجود جګړه کوي وقالت اليهود واليهوديان او النصارى او عيسایان وای نحن ابناء الله من زامن د خدای واحباؤه او دوستان د خدای کوم سره ارث دي د الله قل تورتوا فلما يعذبكم ولعذاب ربي خدای تاسو ته بذنوبكم بسبب ګناهونو لا خو بچی ته عذاب نه ورکړي لا خو بچی په اور کې ناشې کې دینا قلم کوي نه چې تاسو ته د الله ځامن یې او د الله دوستان یې دا تاسو ته خپل تور ته وایا کلمه يعذبكم ولعذاب ربي الله تاسو ته بسبب ګناهونو سره تاسو نه د دوستان یې نه ځامن بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بني آدم یې دا هغه بني مخونه چې خدای پیدا کړی دي او تاسو پاره کې یا پر بخشش کوي الله تعالی لمن یشاء او هغه چې راځي شي بخشش او يعذب عذاب کوي الله تعالی من یشاء هغه چې راځي شي د الله ولله ملک السماوات خاص الله غربا چې د اسمانونو دا او د ځمکې دا او د هغه څه بچای چې څنګه ځمکې او د اسمانونو کې دی و الیه المصير خاص الله تا ورتګ دی ټول مخلوق دې ته وي دنکی چې کله ورشي کنه بیا به خبر او الیه المصير خاص الله تعالی ته دی وخت کې در یا اهل الكتاب اے اهل کتاب و یهود و نصارى قد جاءكم فتحذر آغا تاسسا رسولنا پیغمبر ترغیب اللہ وقی قرآن تشمیر کے دا آغا تینزم صورت کے قرآن کے جو بین جنہ بیائی صورت چکائی او دول نکم ساتھا آخری او تشمیر کا بس اللہ تکبر من الرسول بنیادی مسئلہ کی دعوت صورت کے وقت دیر مرد پیغمبران سر فدید صورت کے عیسیٰ علیہ السلام اولادو نبی علیہ السلام کو پس دا احکام رسوا انتظرون احکام کی کتا پتا رسیم باندے تو دیر ہے اللہ کی کتا صورت انتظار سوا تعالی قرآن اندر کریم اس پکے جو ذات او حرام یہ توی پس دا بیدرہ یعنی انفتاق و حسنہ دا نزول اللہ اور رب معقول الكتاب ما يكن الله تمنى تنكر صورة النصارى وصفات أمور الكتاب وخلق من يتقون وتعالى يعبر ولا على فترة من سورة الكتاب أو فتير سورة ذكر رحمه يعني حلال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ولو سوء نمراد أو قرآن بجنة إلى ولا يلقي خير لا خبر بأمة المصطفى يا كل كلمة واحدة وشيء والله أعلم وأشهد أن ولا يستشري قال عن صالح يا أو يا سوق يقول مثال الله تعالى جبريل مدرسين في إيمان فلا يجعل في يوم بانبياء القرآن سريدون بني إسرائيل وكل ظلمون وبدذي في الدنيا كثيرة يا بندي دوان يكرهون بني إسرائيل حكمت ربنا فقال كتاب هذا مظلوم خبرك سالور زرقا بدندا لكن أنا في ماذا ما وصل الجزء قال فزورنا ما صار كلمة صديق السرور إلا ما يكلم وجاءت رسول قول عن الظلم تلقى مساعدة مرحوم يا خبر مساعدة خير يا قوم يا كنا شيء الله كلره فتاونا يسوع ابن الله أنبياء يخبروا كظلم يا
التي مباركة
التعويل والفائدة المرضي وأنا مؤمن دليل أو طلب غير الله غير ما ومن بينها وقوة المنطق ونحن كثير الطور وغلق غير النقوي أقلم يدهم ووجدوا عقيدة وما جوده واستغفر الله ثم يكون والمنخنقة التعويع حرام ذي ما مرينا أقرأ